الرحيم الصلاة في الجبة الشامية حکم دموز شامی جبہ کے شامی چوغا علماء لکی چاول چچا جبی ابتدا کری واغا سلیمان علیہ السلام او چا چاول د سراویل ابتدا کری دا غا ابراہیم علیہ السلام نے الصلاة فی الجبة الشامیہ دی باب دو مقصد دی یو مقصد دا دے چې آیا کم لباس چې د کفارو طرف نه جوړي د کفارو په کارخانو کې او د کفارو په ملکونو کې هغه لباس کې د مز کولو څه حکم دی او د دې باب د ذکر کولو ضرورت امام بخاری ته په دې وخت په دې وجه راغی چې اکثر کفار چې دي د پاکۍ پلیتۍ د طهارت او د نجاست تمیز نه کوي فرق نه کوي چې یو جامه د کافر په کپنۍ کې او په تنسته او دلشي نو دغه څه حکم دی په دې مسأله کې امام زهري رحم الله خو هغه ډیر اسهل او وسیع مذهب اختیار کړی دی امام مالک رحمه الله یو قول دادی چې هغه لباس چې د کافر په کارخانه کې جوړ شي او وینځل ني د پای کې موز نه کیږي او کې اوسري موزو کو نه دی اعاده ده امام مالک رحمه الله خدا مسلک شد امام احمد سے ابن احناف امام ابو حنیفه سے فرمایي چې دا موز کول پکې مکروه دي امام بخاری مسلک دی او زموږ د صاحبینو مسلک دی چې چرپدی جامع باندې نجاست ظاهری وو یا حقیقت یعنی په تحقیق سره دا خبره رسیدلې و چې دا ناپاک ده نو بیا خو به ویزي او کې چر دغې ناپاکی ظاهر نه و نو بس پاغي باندې موز کیږي بغیر د وینځلو نه او دغه مسلک زمونږه په احنافو کې مفتابهی قول دی امام بخاری رحم الله د قرائدا اور فرمایي چې الصلاة فی الجبة الشامیہ جواز د مزد په غچوغي شامیه کې چې شام جوړه ده دا شامیه زکوي چې هغه زمانہ کې کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا جوبر اغلی و نغي وخت دا شام دا دار حرب او په دې باندې قبضه د کفار و او ټول کاروبار د کفارو په لاس کې و دې لپاره الشامیه وی وقال حسن البصري رحم الله في الثياب ينسجها المجوس لم ير بها باسا یا لم ير بها باسا حسن بصری رحمه الله چې مشهور تابعی دی هغه وی په جامو کې ينسجها المجوس چې هغه جوړي مجوسیان ينسجو دا نسجه نه دی نسج خو پیژنه کنه تا نستا چې اودی هغه لرا جوړي اودی هغه لرا مجوسیان لم ير بها بأسا یا لم ير بها بأسا ندلی دې شوی پاغي باندې سباک ندلی دې شوی مانس ګناه پکې نشته لري سحارج پکې نشته لري تو حسن بصری دا قول امام بخاری د خپل مسلک تایید لپاره پیش کړ او زمونږ د احناف مفتابی قول خدا غره وقال معمر رأيت زهري امام معمر وی چمالی دلو خپل شیخ امام زهری یلبس من ثياب اليمن اغسطی به جامع یمنی ما صبغ بالبول اغا جامع چرنگ کړي شی به په مچازو یعنی بعضی جامع داسی چایله په مچازو رنگ ورکې نو مچاز خورنګ نی مان دا مچاز ګور ډیره ګرمي کنه او په دې کې به رنگ واچو او بیا په اغي کې به جامو غوزولا نو دا جامه به رنگ کوله په مچازو سره
نو په مچازو رنگ کړی شوی جامې باندې امام زهري موز کړی دی او دې باندې سوال پیدا شو چې مچاز خو نجس دي انو څنګه په نجس کپڑے باندې موز وکړه په دغه دوه قول دي ښا یو دا چې دا مراد د بول نه بول د ما یوکل لحمه دی او د امام زهري په نسبت باندې بول د ما یوکل پاکو نزی کې سشکال دی او دیم صورت دا دی چې الک ما سبغه بالبول عبادت بعد الغسل و بعد التطهير دی دا خو ماشومان او دا بډاګان مشران ټول په کپړو کې مچاز کې پر تو کې بیا ویزي مسکی نه کی تم کې کنا ار سړې کې پیر سے خان دی الک خو ار سړې پر تو کې مچاز کوي کنا او چې بیا ویزي مسکیږي خان دی خاجي مخیرا لیک صبر وصلى علي بن ابي طالب او دارنګ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مذکر فی ثوب غیر مقصور هغه جامه ناوینځلې کې او دلته مراد دې جامه نه کوره جامه ده مقصور نوینځل شوی اے کوره خو بیانې کنه چې د بس تان نه جدا کی او کپڑے دا په ترزی جوړه کی بیا واغوز نو دا کوره جامه ده ناوینځلې جامه ده دا دلیل زمونږ د احناف هم شو چې نجاست پکې نشته نماز کول شي جناب وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذته فانطلق رسول الله ګور مولانا صاحب دا حدیث تاسو مخ کې ویل لري خان دا نه باب آسان دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په یو سفر باندې روانو ضرورت حاجت راغې نو مغیرت خذل اداوا لوټر واخلا نو فاخذت ان ما لوټر واغستا فانطلق رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام لا ضرورت انسانی پورا کولو دی پارا حتا توارانی تذی چې زمانه پناش زکه تاسو ویل حضرت په ډیر لري تا او دارنګ شاګرد لوم پکار چې دیم په ډډه شي فقضا حاجته ضرورت پورا ک والے جبۃ شامیہ او حضرت جبہ شامیہ غستوا بس امام بخاری دینه ترجمه ثابت کړه چې الصلاۃ فی الجبۃ الشامیہ او چونکه شامی دار کفر هغه وخت کې فذاب لی یخرج یده منکم مها وشکنا یا لی یخرج یده منکم مها نبی علیہ السلام اراده وکړه چوباسي لاس خپل د دې جبې لسونینا دی زینا لاس راوباسي او لی چويزي لیکن فضاقت هغه تنگوا یا فضاقت فوجدها ضيقا هغه تنگ موندا دا چې رسو بیا تنگ شوا فاخرجته من اسفلها نو ترخ دلاندې نه لسونه لی چوخلا او اغلی چې د ترخ نه لاندې نه را بار کړه او ادسوک فصببت علیه ما په بوارله فتوضا ادسوک وضوءه للصلاه كوضوء للصلاه لك ادس لك دموز ادس ومصالح خفه ثم صلى مخذا باب کراهیت التعري في الصلاه وغيرها باب دې په بیان دا کراهیت تعری یعنی کراهیت بربنوالی په مانځ کې او غیر د مانځنه د دې باب دو مقصد دي یو مقصد دا دی چې امام بخاری داخلي بقول د بعض محدثینو چې کش یعنی ستر عورت او ستر بدن چې څنګه مزد پار ضروری دی نو دارنګي غیر د مانځنه هم ضروری دی دا دې باب مقصد دی لیکن په دې محدثین جرح کوي چې چېرې دا مقصد شي بیا دا حدیث په کتاب اللباس کې پکارو دي ځکه دې ضرورت نشته دی دې ځکه چې امام بخاری سره مقصد لراوړ دی هغه بل دی هغه دویم دا امام بخاری مخکې ذکر کا چلکا داسی جامه یعنی جامه مزد پار ضروری دا چې ستر عورت په وشي ځکه چې په برهنګي کې په بربنوالي مز نه کیږي اوس امام بخاری وی
چې یوازې دانا چې عورت پټ کی بلکې د عورت نه علاوه د باقی بدن پټولم په موږ کې ضروری دي چې جامه وي بس. کرایت تعریش معنا بربند پاتې کېدل خن دي موږ د پاره چې څنګه د جامې ضرورت دی نو غیر د صلات نوم ضرورت دی. دا یو مقصد شو. دویم دا چې نه ستر عورت چې څنګه موږ د پاره ضروری دی نو بغیر د عورت نه باقی بدن هم پټول پکار دی. نو کرایت تعریف صلات معنا کرایت او مراد د کرایت نه اصطلاحي معنا نه ده بلکې معنی لغوي د ممنوعیت یعنی منع ده بربندواله په موږ کې او غیر د مانځنه چې څنګه په موږ کې بربندې دل منع دي ځان بربندول نو داسې اسم بربندول منع دي. قربان وبه قال حدثنا مطر بن فضل قال حدثنا روح قال حدثنا ذكريا ابن اسحاق حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معه حجارة للكعبة وعليه ازار فقال له العباس. جابر بن عبد الله حدیث باندې د پیغمبر علیه السلام نه ګوره دا واقع کله پیښه شوه دا حدیث یاد کړه ها. پروس کال امام مرګورو طویل ما د شپې مطالعه وکړه دغه ځکه قدرتي دغه زیر ایو عالم د خو محدث عالم دی او ما ته بخاری کې یو حدیث ته غمان روب شوی دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې لنګ تړل او عباس ورته چې لنګ پرانه د پوګي کې دا غټي وړه احادیث نه ملایږي او پورا 2-3 غنټه مې په صرف کړی نو بیا مې یو څو کسان نمونه واسه ته فنونه وکړه فقې مې چې موږ ته پته نشته خوشته بخاری کې شته خو پته نشته انا ما حدیث هو وای کنه حدیث چې ما دا زما مخ کې دی او صفه 52 کې دی نو سره حیران شم زه مطالعه کوم په دغه وخت ولې ما په صفه 52 کې دی ما بخاری کلا پرته دا څه راځي بیا مې ورته چې دا حدیث کم سے کم جلد اول کې 3 ځای راځي بیا نور دینم مې ورته خو دا نو دا دې کې دا باسي چلکا دا واقع کله پیښه شوه سو کوئی د نبوت نه مخ کې وا نو دې کې اختلاف نشته نبوت نه مخ کې وا لیکن عمر کم یو نو پاین نه به نو باسي. بعض محدثین فرمایي چې د حضرت عمر په دی وخت 15 کالو بل قول 25 سالو بل قول 35 سالو نو 5 ور سره وی 15 15 ٹھیک شو دا د نبوت نه مخکې واقعا و او زمانی جاہلیت کې دا خبره یا ساتي چې زمانی جاہلیت کې تعریض عیب نو یعنی برهانگی چوانو دا څه عیب نو یو خداو چې الک کپڑے نه وي قلت ثياب او بل دال چې آداب چې کم دینو دا خدا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تشریف اوره نرسو خلقو ته آداب خود لشي دوی ګټي وړلې بیت الله جوړولو لپاره نو دا باز قول تاریخ لیکي چې دا بیت الله چې د نبوت اعلان نه 15 کال مخکې وو نو بیا دا 35 سال جوړ شو. حضرت عباس نبی علیہ السلام دوی بدا ګټ وړلې د جبل کعبه نه او زغه جبل کعبه روان کړی دی او هغه بالکل غوس کړی دی ولته کې جمعات جوړ شو بیت الله حرم شریف سیوا کیږي ولته کې هما په خپل جبل کعبه کتل دغه کې یو اډه د مواقف سیارات الزبیر نو عباس له ترس راغی چې استاد اوګه چې د په دې ګټو به خراب شي ځکه دا تورې پړې نو دا تورې پړې خدا تیری د تبرګې په شان له چورکې په شان لا وکته دا لنګ پرانځي او پوګي کی دي او په دې باندې ګټ وړي نو استاد امرې او استاد غاړه چې دا زخم نه او د تکلیف نه با بچي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لنګ پرانیس او دلته کې خود لا خل نو لنګ او دې کې دوه روایت دي
چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه سی بیهوش پزما کارتاو شو بس بیا پاتې لنګ وتر